الله نه فاتوه معنا دا دوی بچ شوی دي د الله نه انهم لا یوجزون لا یفوتونه د الله نه نشي بچ کېده او په یو قرت کې په تحتانیه سره غیر مفعول اول به محذوف شي انفسهم او په اخرى کې په فتحې د ان سره راغله په تقدیر د لام سره لام په کې بیا پټ انهم وعدوا لهم تیار کئی دوی تلقی تعلیم مستطاعتم چه سمرستا سی طاقتی من قوت د قوتنا قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائلی ہی الرمیو دا قوت رمی دا وشتل نخ وشتل رواو مسلم یو روایت کی راغری چه سونو بانی سوری دل لامبوز دا کول دا ټول قوت دی ومن رباط الخیر یو دا تڑلو دا سنونا دا مصدر دے بمانا دا حبس سر بی سبیل اللہ دا اللہ لارک ترہبون تخویفون بی چتا سوی روی پدیبان یادو اللہ دا اللہ دشمنان و دا خستاسو دشمنان کفار مکہ و آخرین نور خلق من دونیم دا ما سواد دوین غیرهم هم المنافقون والیهود لا تعلمونهم تاسی نپوئی گئی پدوی اللہ و یعلمهم اللہ پوئی گی پدوی وما تنفقوا من شيء نغس چتا سرغوي سسیس پی سبیل الله د الله لار کی و فیلیکم جزاء پورا بدر کړی چې تاسو ته جزاء داغي وانتم لا تظلمون پتا سو ظلم نکیږي تنقصون منو شیا چې کم کړی چې تاسو ته شي و ان جنحو مالو للسلم کچری دی مایل شي سلم په کسری د سینو پتی سسلی تراغه پجنهلا تاسو مایل شي سلی سرا واحدهم واحد ور سره کوي ځکه جنگ کې مړی کیږي او یو مسلمان چې مړ شي نو هغه نه داخه د چې صلح وشي کنه وین جنحو للسلم فجنهلا وقال ابن عباس دا منصوب دی صاحب او مجاهد وای دا مخصوص دی په اهل کتاب اس نزلت په بنی قریظه بارک نازل شوی که تاسو ته ما واقعا ذکر کړو صاد ابن معاذ وتوکل علی الله بروسک په الله ثق بیو لک شبیه په الله باندې دا الله اوریدون کې دا قول دی علیم دی په پیل کدی اراده او کیا یخدا او کچتا سره دو کوي چې فصل کې استعید دوله کچری برابر شستا تا فین حسبک الله کافی دیتا الله والذی یدک الله غزاد دې چې تی مضبوط کړي به نصری په مدد د مؤمنانو والف جمع بین قلوبهم جمع والے راوسته د دې د زړونو په منځ کې بعد الاحن پس د بغضنا دشمنای نرستا لو انفقت ما پلر دې کتا لګولې و هغه مال چې په دې ځمکه کې دې ټول تا بمینا نه وی چولې د دې پزړونو کې ولکن الله لف بینهم لیکن الله مینا چولې د دې پزړونو کې ولکن الله لف بینهم دا استثناء دی نقیص د تعالی نه ګوري نتیجه به نقیص د مقدمینو ته ما پلر نه دې لګولې خدای په کې مینا چولې دا انه عزیز د الله غالب دی علی امری حکیم لا یخرج عن حکمتی اچ شدد حکمت نروزی یا ایو نبی پیغمبر حسبک الله تعالی کابیر حسبک وحسبک من تبک او تا کافی دی سوچ چستا تابعداری کوي من المؤمنین د مؤمنانو حسبک کی اشاره دی خبره دوګه چې امانت تبک دا تب دې پکا باندې کا تا توستا تابعدار تعالی کافی دی یا دا منی تباکا تب دے پا اللہ بانے تا اللہ دا مومنان کافی دی اللہ دی مل دی و مومنان دی مرگری دی نچا پروا مکوا یا ایو النبی پیغمبر حرد المومنین تیز کا مومنان القتال پا جنگ دا کافرانو یکم منکم اشرون کچر پتاسو کشل کسان صابرون صبرنا کی اغلبو میتین غالب شیو دو سو باندے دوینا ویکم پتاو یا سر دوار سراغین میتن سلی اغلب والپا غالب شی بزر بودا زر دائی کسان چکابران بیانهم بسبب دیدی چی قومن دیدا سی قوم دلائب قوم چی نپوئیگی وحازا خبر دے پمانا دا امر صلی اللہ قاتل الاشرون منکم جنگ دیو کی شل دے دوینا دا 200 سرا او سل دیو کی دا زر سرا ویسبتو لهم سمنو سی خلم ما کسرو بی قولی الان خفف اللہ وانکم اسپکوال راوست اللہ بتاسو وعلما اللہ پویا دے چان نفیکم زوپا پتاسو کی کمزوری دا پزمید ذات سر و پتی سر خطال دا عشرت امثالکم بیکم منکم کچری پتاسو کی سل کسان صابر یغلبو میتین منو یو بدونا بنتن وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ كَتَاسَرَ زَرِ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ غالب کی وَبَدْوَ زَرْ بِإِذْنِ اللَّهِ بِرَادَتِي دا خبر دے پمانا دا مر سرا الا ولتقاتلوا مثلیکم وتثبتوا لهم
دوچن دونه متختی والله ما صابرین بیاونی نازل کشار کړ چې دی فدیه واخیسته د سارا او د بدرنا بدر بندیان نیولي وو یا کسان هغه کې عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ترحم او د بدن ډېر خېسته او غټو مضبوط او جامې ډېرې خیرنې وي ځکه ډېر د سفر وخت تېر شوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څوک به کمیس درته ورکړي چا کمیس د په بدن نه برابرېده عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق هم بدن نه ډېر غټ او ښایسته و د قمیص د عباس په تن برابر شو نو د قمیص ورکړو د قمیص یې واچو نو یو بندي یو صحابي ته حواله کړی چې دا وتړه ویې ساتو نو عباس رضی الله تعالی عنہ چې کوم صحابي ته حواله کړی هغه ډېر کلک تړلی و لاسونه یې ډېر کلک تړلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې راووتو او ګرځېده او اسویلي به یې کول صحابو ته تپوس وکړه چې قربان څنګه خوب نه درځي داسې راوځي او اسویلي کې وایي زه به ځای پرېوځم د عباس رضی الله تعالی عنہ د ازبیرګي رایات شي مې خوب نه راځي راپاڅم وایي موږ ته حکم وکړه چې سستي وتړو وایي حکم نه کوم بچه چاته مې حواله کړی د هغه خوښه ده د هغه رایه ده چې څه کوي نو هغه صحابي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارادې نه خبر شو او عباس رضی الله تعالی عنہ وایي سس کړه لاسونه پې سس کړه چې نبي علیه السلام ته تک صحابو نبی علیه السلام ته وفرمیل دی به همداسې پرېږدو فدیه به ترې نه اخلو نه قسم دی چې وایي د ده نه به هم فدیه اخلو زما د تره او د عامو خلکو په فرق باندې فدیه یې واخیست نبی علیہ السلام مشوره وکړه چې څه به کوو د صحابهو سره عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې کار به وکړو زما پلانکی خپلوان دی سر به ترې کټ کړم او مطلب د علي رضی الله عنه عباس او پلانکی دی دی به سر کټ کړي او ابوبکر به د پلانکي نه سر کټ کړي د کفر مشران دی وایي څه به ترې خلاص شو هغوی به وویرېږي روب دام به پرې واچوي ابوبکر صدیق ته وایي نو چې ستا سره آیا د ابوبکر صدیق ورته وایي قربان زما خپلوان دي خدای به ورته هدایت وکړي نه وجنو فدیه به ترې واخلو مجاهدین به فکر دغه شي مسلح شي قوت به زمونږ زیات شي مالي او دوی ته به خدای هدایت وکړي خوشي به وکړو فدیه به ترې واخلو نبی علیہ السلام عمر ته وایي چې ستا مثال د نوح علیہ السلام دی چې وایي ربي لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا او دغه ته وایي ابو بکر صدیق ته ستا مثال داسې دی لکه د ابراهیم علیه السلام چې هغه په سخت حالت کې خپلو دغو ته بچو ته دعاګانې کوي چې خدای ته ورته بخښنه وکړه نو فدیه یې ترې واخیسته ابوبکر د رایې مطابق امیر فیصله وکړه نو الله د آیت نازل کړه الله ته د عمر رایه خوښه وه الله وایي ما کان لنبی مناسب ندی پیغمبر ته پتاو یا یکون الوسرا چې د دې بندګان شتا اسخینه په لار دي چې خون تر دې پوری چې خون ریږي او چې پزمکه کې یو بالغ په قتل چې مبالغه وکي په قتل د کفارو کې تريدون ایها المؤمنون ایمان ادا دا پیغمبر لدا مناسب ندی چې د دې بندیان دي د سره یو د دې وینه په دې ځمکه کې نه توي کړي با چې وینه توي چې دوی یې تريدون تاسو خو مؤمنانو عرض الدنيا پیدا د دنیا بیا غسل پدا والله يريد لكم الاخره ثواب بقدر والله عزيز حكيم دا منسوخ دی په دې قول په امامن نم بعد وای ما فدا لولا کتاب من الله کچری کتاب نوې د الله نه سبق چوڑان دي شوی به احلال الغنائم ولو اسرا لکم استاس پر لمسکم خما خبر سیدره فيما خست من البدايه عذاب عظیم فکلوا خریم ما دا سنا غنیمتم چې تاسو غنیمت کړی حلال طیبه حلال پاکیزه واتقوا الله ويرګی د الله نه الله غفور رحیم دی یا ایو النبی پیغمبر قلوا لمن چاته پی دی کوم چې تاسو په لاسونو کې من الاسارا بندیان دی په خیرت کې من الاسرا ان یعلم الله قد الله په علم کې چې په قلوبکم تاسو په ځینو کې خیر شته ایمان او اخلاص یتیکم الله بدر کې خیرن غره مال مما داغنا او خزم منکم من البدابی یزای پولکم د چند به کې تاسو ته په دنیا کې و یصيبکم الله به ثواب در کې په آخرت کې وبخنه به کې تاسو ته ګناونه والله بخون کې مهربان دی دا عباس رضی الله عنه ورته وایي تا خو مانه ټول مال واخیسته ما بچو ته هېڅ هم پاتې نه شي الله وایي ته ورته ووایه که ستاسو زړونو کې ایمان نه خدای ایمان نصیبه کړو دې نه به ښه مال دنیا کې درکړي او آخرت کې به مو بخي عباس ایمان راوړو بحرین مال راغی یو وخت کې جومات کې به یې واچوه د بیت المال مال نبي علیه السلام په کور ته نه ته تر څو به چې ټول مال نه و تقسیم شوی عباس ته آواز وکړئ د خمس نه پنځمه حصه چې وه د نبي علیه السلام اختیار و چې چاته ورکوی وړه څومره چې وړی شي دا پیسې وړه د دې څادر ډک
دا صادر دومره ډک چې اوچته وای نشي اوچته نبی علیہ السلام ته وای تراشه تیرا اوچت کا وای نه زینه در اوچتم چې څومره ته اوچته غمره به اوچته وای دومره په زورونو اوچت کو نبی علیہ السلام پر پسې شاته ګوري او روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره انسان حریص دی د انسان حرص ته وګوره عباس ته وای دا دنیا کې خو الله را کماته دا غي د چنده او دا دمه وعده امید دی چې الله را سره پوره کی چې غفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم او زموږ یقین دی چې دا دمه وعده الله پوره کوي و یریدو کچریدی اراده لري خیانت کتا سره د خنا به معذرو من القول فقط خان الله من قبل مخکم خیانت کړي که خیانت کوي چې نبی در سره جنگ کوي قبل بدرین بالکفر فام کنه مرهم الله تعالی طاقت درکې د دین به بدرین قطن او اسیرو بنجان کړي شو په دې توقع او مستزار کده دی امید دی کین عادو کې بیا خیانت وکړه ته دې نه مو ویریږي چې بیا به جنگ نه تیزيږي بیا به درته د قصګيري ګل کوي چې درته څنګه کیږي والله عليم بخلق حكيم في سنه ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم هغه سان چې ایمان راوړل هجرت کړو jihad کړو په مالونو په نفسونو په سبیل الله مهاجرون دي والذین کسان آو چې نبی رسول ته زیور کړو ونه سرو دا غي مدد کړو هم الانصار اورای کبازهم دا کسان بازي دي اولیاء او باز دوستان د بازي دي په نصرت والارث په میراث مهاجر بد انصاری نو انصاری بد مهاجر نه میراث شروع په دې بدیانو کې د مصعب ابن عمر یو ورورو مصعب ابن عمر ډیر نیازبین سړیو او د ډیر مالدار خاندان چشم چراغو او ډیر خسته او حسین او جمیل او ډیر خسته جوړی بیا چولی مکه مکرمه کې مدینه منورې ته چراغ اسم ورسره نو نبی رسول یو ځری په زړو جامو کې ورید نو ډیر و جړل و د مصعب هغه حالات رایا چې سر به و جوړا چول مازیګر به بل جوړا چول دین د پاره دا پرې خو د مصعب مورم چې کوم دی په ضروري په دې بنديانو کې نو ډېر سخت تړلې دی ډېر چغي وای دی ورور ته وای ورور د مور زویا ته وای دی انصاری صاحب ته چلک میسس ولري شته زما ورور نه د مور زویا چغي راته وای دا زما ورور ته چې دا کم ته تړلې د قمرور ته مرور نه هزار خوش کې بیگانه از خدا باشد فدا یک بیگانه کې آشنا باشد हजार ख्वेश के बेगाना खुदा बासत फिदा یک बेगाना के अशना बासत زرخ پلوان دے دیو बेगाना न قربان شي د کم बेगाना نه چې د خدای سره آشنا والذین آمنوا خبر او زمونږ د خپلوان واده او زوره لما تاسو ته قصه وکړه کړه زمونږ ډېر رشتہ دار د تاسو ارمان مې وکمال چې الله ستا خړ طالبان لا سره نه د بز خوښه او زه ویریدم که اوس په شروع کوم نو اڅن چې و مې نه وਹੀ قسم دې دا ویل او کمالک دغه کړه ما سره چې کوم برګر ته وغړې تیز دغه شروع کوله هو جنگ جوړې خما ویل کې الله خړ طالبان ونه په دې باندې اسی روب راته طالب تخته روب ور کړي تاسو مونږ کله تیری کو دکان کې غاڼه لګېدلې شته بند خو پوي کې چې مولا څه کولای شي مولا خو یې سم نشي کولای خو خدای پکې روب ورواچ والذین آمنوا اکثر ایمان راوړل ولم یهاجروا هجرت نه کړه مالکم نشته تاسو من ولایتهم د دوستۍ د دین امن شي نشپلای سبینکم وبینهم ولا نصیب لهم فی الغنیمه حتی یهاجروا دا منسوخ دی په اخر د صورت وان استنصروکم کطلب د مدد وکي تاسو رب دین کې علیکم النصر لهم علی الکفار الا علی قوم قوم بینکم وبینهم میثاق تاسو د کومن کې وعده پلا تنصرم دا مدد مکه په غي ولا تنقضوا دا غي سره وعده ماته الله په چې تاسو کوي دین کې ده هغه چې کافران دی باز دی اولیاء او باز په نصر ولر سے پلایری سبینکم وبینهم الا تفلوا کچریتا صدا کارونه کوي تولید مؤمنانو سره او قطع د کافرانو نه ونه کوي د کافرانو سره دوستی وکي تکون فتنه بجوړه شي بزمکه کې و فسادن کبیر په قوت د کفر سره او ذوب د اسلام سره اسلام ضعیف شي هغه کسان چې ایمان راوړي عزت کړو jihad کړو په سبیل الله والذین هغه کسان چې ځای ور کړو نه سرو مدد کړي اولای کدا کسان هم المؤمنون حق دا مؤمنان دي پرشتنی مشترک نه مې دي له مغفرت دې لپاره بخنه دا رزق کریم او رزق ته عزتمند ورته په جنت هغه کسان چې ایمان راوړي من بعد سابقین للمان ول هجرت هاجر هجرت کړي وجاهدوا jihad کړي ما کوم دا غي سره په اولای کدا کسان من کوم تاسو نه دي المهاجرون والانصار اور الارحام خوندان درشتو ذل قرابات بعض مولا به بعض نزدې دي د بعض په ارث کې د توارث بی ایمان د هجرت مذکوره نه پاتې سابقه کې مطلب پوښتنه مخکې خدا مهاجر به د انصاری نه انصاری به د مهاجر نه میراث وړو ورولي به جوړ کړه اوس په دې آیت اخري باندې دا منسوخ شدا حکم
اولو الارحام بعض مولا به بعضن پی کتاب الله د رشتې خاوندان بعض حقدار دي بعض نور په کتاب الله کې میراث کې برشتہ دار حصہ وړي مرګرتیا حصے ختم شي په کتاب الله له محفوظ کې ان الله یقینا الله بكل شيء هر چیز باندې علیم دی او من هداغین حکمت د میراث دی در شریف